تاسو کور کې خاموشي اما کبان چې بلایي او ان شاء الله بیان وکړي تاسو ټول توجه سره کینې کله ماحول له کله دین او ختمونه راي متعلق دا خبرې وکړي تاسو ټول راوړي چې راماشمانو به هر کې په خپل توجه سره کینې چې بیان ورسنه جزاک الحمد لله ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محترم مسلمانانو، یو دینی محفل کې راجم یو بابرکت مجلس ته داسې مجالس او داسې محافل د دې ډېر لوی بیا داسې مجالس هغې ته ملائکه علیهم السلام هم راځي. زمونږ دا عقیده ده چې نن دلته جناب زبیر صاحب دی، ابو بکر صاحب دی، د دې خورکې محنت کړې دی، دا مجلس جوړ شو، نن دلته ملائکه علیهم السلام هم راغلي دي. نو د دې نه به لوی عظمت سي چې دی په کوم مقصد سره راجمع شوي دي، نو هغه مې دی ته ورک، د دې ګناونه مې معاف که، دا مې د جنت مستحق وګرځول، د جهنم نه د دې خلکو د بچ کېدو اعلان زه کومه. سره کارو نو غم وله دغلته ایثار شو چې یاره د دې د مجلس نه فارغه شي، نو زه به ورسره بیا خپل سوال جواب وکړمه. نو ی الله ورته وایي دا کم خلک چې زما د دین په نوم راجمع شوي که نه، دا داسې سعدا دي، دا داسې نیکبخته خلک دي چې دی سره د چا کاري نو ګوره هغه هم بدبخته نشي کېدی. نو تاسو ګواه اوسېږئ، د هغه مغفرت مې هم ورسره وکړه. نو ړوند د خدای نه څه غواړي، خو دوه سترګې غواړي که نه. چې زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې د داسې مجالسو اهمیت او عظمت وي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره محترمو، دا بعضې خبرې زه شمار الله اکبر کبیره. دویمه خبره ویلی پیغمبر، دا سره پیغمبر خبرې نه، نو چرتم د چانم چې مونږ د الله خبره، د الله د رسول خبره چې صحیح سند سره ثابتوي، دا چې کوم ځای کې اورو کغه هر څوک دی، کاغه د هر قوم نه دی، که د هرې قبیلې نه دی، که د هر کلي دی، که د هرې علاقې دی، که عربي دی، که عجمي دی، که مصري دی، کاغه هر څوک دی چې مونږ د هغه نه د الله د دین خبره اورو، نو هغه به په توجه سره اورو، په ادب سره به اورو، د عمل په نیت سره به اورو، مونږ ته پیدا حاصلېږي. کله کله مونږ په دې اورېدو کې سوچ کو دا پلان کې څوک دی، دا خو د پلان کې کلی دی، او بیا نن پکې پاټې مروتی، دا خو د پلان کې پاټې دی. لکه مونږ ټول د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، مونږ ټول یو کلمه گو خلک یو. په دې وجه اے مسلمانانو، نن په عامه دنیا کې مونږ مسلمانان رز ترز نه تقسیموي. که مونږ د پاکستان نه بهر ملکونو ته لاړ شو، نو هلته یې مونږ تقسیم کړي یو، نو پاکستانان ځان ته راغونډېږي، نو
سودانیان ځان ته راغونډېږي نو مصریان ځان ته، سعودیه والا ځان ته، نو بنګلادیش والا ځان ته. وي دا بنګالیان دي، د بنګالیانو ځان ته یو ګروپ جوړي. نو ډیر مسلمانان بنګالیانو ته سپک ګوري، نو ډیر خلک مصریانو ته سپک ګوري. نو هلته کې په ملکونو باندې تقسیم کو، دا پاکستانی، دا مصری، دا بنګالی. څونه نقصان وشو. هلکه مونږ خو د کلمې رونه یو. نو محترمو مسلمانانو، بیا دا المیه هر یو ملک کې بیا مونږ تقسیم کړي یو، دا بلوچی دی او دا پښتون دی او دا پنجابي دی. نو پنجابیان پښتنو پسې ګاډرې شتې کوي او هغې پسې لطیفې جوړوي، ډرامې کوي، پنجابي پښتون پسې او پښتون پنجابي پسې، او دا پاکستانی دی او دا مهاجر دی. دغلته تقسیم کړي یو. مونږ مسلمانانو ته زمونږ په ذمه ډیر زیات کار پروت دی. د ملک نه بهرې ملکی سطح باندې تقسیم کو، په ملک کې دننه په صوبایي سطح باندې تقسیم کو. بیا یو بل سره نفرتونه. تاسو وګورئ هر ځای کې دغه پنجابیان را جمع شو نو دا پښتانه د لرې لرې ورته اشارې کوي. نو پښتانه یا غیر پنجابي ته وګوره. دا نفرتونه خوريږي محترمو. په دې وجه اهل کفر د نن زمانې د مسلمان نه یریږي نه. هغې ته پته ده چې دې مونږ داسې تقسیم کړي که نه د دې دا یووالی به ډېر ټیم اخلي. نو بیا دا المیه نه ده محترمو. بیا چې مونږ صوبه کې را دننه شو نو دا قبیلې، دا خیلونه، دا خو د تعارف دپاره دي. دې کې خو څه بدیت نشته. الله تبارک وتعالی دا خلک مختلف قبیلو خیلونو کې تقسیم کړی دی. دا د صرف د انټروډکشن دپاره، د تعارف دپاره. دلته کې دې نه مونږ دا نه فرقه جوړه کړې ده. ښه که چېرته علاقه کې پخوا څوک د دیر نه مسلمانان راغلي، مونږ وایي دغه دیریانو کلی دی، دا دیریان دي، نو دا پکې بونیریان دي، نو دا پکې باجوړیان دي، دا پکې سواتیان دي. دغلته کې بیا زمونږ د یو بل سره دا پکې ممندان دي او دا پکې ملکیان دي. داسې وایو که نه؟ د ملکیانو زمونږ ترتیب د ممندو نه جدا دی. نو بیا دا کیسه هم نه ده که نه محترمو. دغلته تقسیم کو. اوس راځو دی خوا زمونږ دینی قوتونو ته. نو بیا زمونږ دینی قوتونه د هغې نه زیات تقسیم یو. ښه دا پکې سنیان دي، نو دا پکې چې کوم دی نو بریلیان دي، نو دا پکې دیوبندیان دي. خبره توجه شته که دا ګورې مونږ دپاره لوی چیلنج دی نن. ښه دا مونږ ته د غیر مسلمو خلکو هم یو لوی چیلنج دی. دا پکې بریلی دی، نو دا پکې دیوبندي دی. نو بیا په بریلیت کې ځان ته المیه ده. دا شین پټکي والا دي، نو دا زیړ پټکي والا، نو دا پکې سور پټکي والا، دا پکې طاهر القادری والا دي، نو دا پکې الیاس اتار والا دي، دا پلانکی والا پلانکی والا. نو بیا چې دی خوا زمونږ دیوبند ته پکې راکوشو. نو په دیوبند کې دا سپاه والا ځان ته دي، نو جمعیت والا ځان ته دي، نو اشاعت والا ځان ته دي، نو تبلیغ والا ځان ته دي. نو بیا په جمعیت کې پا ځان ته دي، نو سین ځان ته دي، نظریاتی ځان ته دي، درخواستی ځان ته دي، شیرانی ځان ته دي. اوس بس کوي مسلمانان، بس کوي محترم. اسه که د دې نه غیر خلک خبریږي. یو ایندوی اعتراض کړو، تمهیدی خبره ده محترمو. یو ایندوی اعتراض کړو چې زه غواړم چې زه مسلمانه جوړه شم، خو چې زه مسلمانه شم نو زه به بیا شیعه جوړېږم که سني به جوړېږم. خبره ته توجه شته؟ زه به شیعه جوړېږم که سني. مې د آخره چې دا دی خوا نوره نه ده خبر چې په سنیانو کې به بیا زه بریلیانو ته ځمه، که دیوبندیانو ته به ځم، که سلفیانو ته به ځمه، او بیا په دیوبندیانو کې دی خوا زه جمعیتیانو ته ځم، که زه به بیا پنجپیریانو ته ځم، که تبلیغیانو ته به ځم. نو په جمعیتیانو کې به سین ګروپ ته ځم، که پا ګروپ ته به ځم، که شین ګروپ ته به ځم، که نظریات. مې خره چې دا پته وته نه وه. اسې محترمو د دې د وجې نه بغیر مسلمه اسلام ته راشي چې زه به په کومه ځم. نو په دې وجه چې زمونږ او ستاسو دعوت د اسلام دعوتي، د پاټو دعوت نه. دوی محترمو چې مونږه
چرتم د چانم حق خبره او هغه قبلول پکار دی، کغه د پاکستانی، کغه د بنگلادیشي، کغه د ارزه سره تعلق ساتي، کر اری مدرسې نه پاریږي، یو عالم به د جامع حقانیه کوړه خټک نه پاریږي، بل به د دارالقرآن د پنجپیر د مدرسې نه پاریږي، بل به د بینوري ټاون نه پاریږي، نو بل به د بل ځای نه پاریږي. خو چې څوک مونږ ته د قرآن او د سنت خبره کوي، هغه خبره به توجه سره اورو، هغه به منو. او کنه زما رشتہ دار دی، زما د پارټۍ دی، زما د خاندان دی، زما د قبیلې دی، زما وسره تعلق دی، زما وسره دوستی ده، خبره راته کوي نه د قرآن نه او نه د حدیث نه، نو هغه منل نه دي پکار. زما په خیال دی خبرې سره به ممکن د اسلام هغه روح را دننه کیږي. نو محترمو زمونږ او ستاسو رشتہ د پاټو رشتہ نه ده، د قومونو د قبیلو رشتہ نه ده، ملکی رشتہ نه ده، زمونږ د تمام مسلمانانو رشتہ دا د لا اله الا الله رشتہ ده. او دا لا اله الا الله رشتہ چې دا محترمو دا داسې رشتہ ده چې دا تمام مسلمانان په یو مزي کې پیری را غونډي. دا لا اله الا الله رشتہ د دې کلمې د وجه نه موږ مسلمانان یو، د دې کلمې د لاندې بجون تیرو، د دې کلمې دعوت بچلو، په دې کلمه باندې بزان پوه کوو، دا کلمه به خپل جون کې راولو، دا کلمه زمونږ نه کم جون غواړي هغه جون به اختیارو، دا کلمه زمونږ نه کم عقیده غواړي هغه عقیده به اختیارو. بس د دې دعوت چې چلیږي نو بس مونږ نه به دا نور سیزونه ختمیږي. بیا محترمو نن زمونږ په معاشره کې څونه یعنی نفرتونه خوريږي، الله اکبر کبیره. نو دا مسله به یاد کړم به خود دې مجلس عظمت شو. دویم خبره د حق خبره د هر چا منل عمل کې راوستل، دې ته نه کتل چې دا مې د قوم دی کنه، دا مې د پارټۍ دی کنه، هلکه دا خبرې د قرآن او سنت برابر وکړو کنه. کله ډیر خلک داسې وي چې خپل تن غلطې خبرې هم کوي، ای ته واوا کوي، او چې لږ د ده نه بل څوک دی نو که هغه وایي الله داسې وایي مړل درکوه سړي دا خبرې، دا ذهن جوړ شوي، دا خو زما د علاقې او زما د پارټۍ او د تنظیم سړی نه دی، دی مونږ ډیر زیات تقسیم کړي یو. محترمو زمونږ تعلق د لا اله الا الله دی. څونه پیغمبران علیهم السلام چې راغلیو د هغې دعوت هم داو چې قوم ته د لا اله الا الله دعوت ورکو چې اے خلقا د خپل خالق سره تعلق جوړ کې، خپل خالقو پیجنې نو خپل مالکو پیجنې نو خپل رازقو پیجنې. او دا د انبیاء کرام علیهم السلام دعوت مو چې مالکم من اله غیره، تاسو د پارا په دې کائنات کې بل الہ نشتا. اوس په دې الہ باندې عرب پویده، هغې ځکه دا مسله پیغمبر سره نه منله، او مونږ او تاسو نن د الہ په مقصد باندې نه پوهیږو. نو لا اله الا الله دا زر پیرې وایو خو مطلب راته معلوم نه دی. ځکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي تاسو زر پیرې لا اله الا الله وایې خو تاسو دروغ وایې. ولې؟ ستا د الله نه علاوه ځان ته نورم الہ ګرځولی دي ډېر شي. ته د الہ په مطلب باندې نه پوهیږي چې دا الہ څه ته وایي. الہ هغه ذات ته وایي چې هغه ته مصیبتونو کې فریاد کیږي، هغه الہي مصیبت کې هغه ته چغه والی کیږي. وګوره ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغلی وه، په هغه بیماری کې هغه څه کړي وه، چاته فریاد کړی، چاته چغه والی وه، یو الله ته چغه والی وه که نه ایوب علیہ السلام. قرآن کریم مونږ ته دا ذکر وکړه د الہ په مطلب مونږ پوه کړو. ایوب علیہ السلام الله یو الہ منلو، بیماری ور باندې راله، بیماری کې الله له چغه واله. زمونږ ډیر مسلمانان په بیماری کې کله څه مالګي خوري نو کله څه خاورې سټي. د مشرانو ته پته اوس خو لږ لږ د تبلیغ والا ډیر غټ کار وکړه، د الله نه د کېدو یقین، د مخلوق نه د نه کېدو یقین، په دې انداز باندې زبردست کار وکړه، د خلکو سره عقیده برابر شوه. خو مخکې دور کې به د خلکو د کور کې خاورې ساتلي بیماری دپاره، مشرانو له پته
الله اکبر. نو چا به خاورې سټلې، نو چا به مالګې سټلې، کله به کور کې ماشومان نه جوړه شو، بیا به ولا تارونه چوله، بندونه به ورته وی کنه، دا ناروا و. په دې وجه بعضې روایاتو کې راځي چا چې بند زوړن کو کنه بند، نو دکه بند ته خدای وي بس، نو الله د دنه خپل امداد والی ښه. دا اوس هم بعضې علاقې ته مونږ لړ شو، نو هلته کې خلکو ماشومان روستي بلا بندونه او کنجه کې ورته اچولي شوي چې دا لا اله الا الله وضاحت واوري که نه، هغه غوڼ بندونه د وړو نه کټ کې مونږ ته یې راولېږي وي دا مو رالرکه، دا لرکوې محترمو دا مه پرېږدئ. دا غلطه عقیده ده. د لا اله الا الله مقصد دا دی الہ هغه ذاتو کې هغه ته رجوع کیږي، حاجات د بل چا نه نه غواړي، اولاد نشته نو اولاد غواړي یو د اے محترمو. قرآن کریم کې راځي، صحیح بخاری کی حدیث هم دی، سلیمان علیہ السلام داغه یو 100 بیبیانې وي، سلیمان علیہ السلام 100 بیبیانې وي. اے محترمو هغه د رب نه سوال دا کړو چې رب مال یو 100 بچی راکړه، ټول به د جهاد فی سبیل الله د پاره د الله د دین مهنت وکړي. هغه سلیمان شوی ده په هوای بادشاہي وا، لوی بادشاہي وا د سلیمان علیہ السلام. قرآن کریم دا غي تذکرہ کړی دا، او تمام مخلوق کې دا غلوی مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت د ټولو نه اعلی، ځکه د دواړو جانو سردار دی کنه. هغه نبی علیہ السلام ته صحابه کرام راغلی وو. اے محترم دړه په غوږو دا خبرې ولیکې، صحابه ورته راله، اے د الله رسوله مونږ ته یو سورلی پکار ده چې جهاد ته لړ شو. نبی علیہ السلام ورته وی زما اختیار کې سورلی ورکول نشته. ګوره ژوندی پیغمبرو سورلی صحابو ته نشوه ورکولی، نو چې پیغمبر په اختیار کې سورلی ورکول نو تا ته به یو درګاه بچی څنګه درکي؟ دی خلکو به بچی پیر بابا کې نه غوښته تله نه زنانه، خدا د عوامو ګناه نه وسو ګناه پکې زمونږ د مولایانو وګورې ښه ځان به هم پکې یادو. دا مسله مونږ مولیانو چاته نه وکړې چې پیر بابا ته مزې الته اولاد مغواړې، الته نظرانې موړې، الته منښتې موړې، بس په دې مونږ ځان شپېلې کړو. دا حق مو ټول عمر د خلکو نه پټاو، مداهنت مو کو، کتمان حق مو کو. دا د یهودیت لار مونږ مولایانو اختیار کړې وه. دې کې اے مسلمانانو عوامو ستاسو ګناه نه وه ښه، عوامو ته خو چې مولایان څه وایي پای پسې رواني. د عوامو دا ګناه وه چې دوی په خپله معلومات نه کول چې بهی دا هر څه به د ټیکي څه. په دې وجه د عوام الناسو ذمہ داری دا ده مونږه مولایانو تاسو ته مسله بیان کا، د هغه مسلې کنفرمیشن تاسو ذمہ داری ده. ګوره بچه دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده، که تا ته ما غلطه مسله وکړه، ته زما په غلطې مسلې پسې روان شوې او څنګه چې به پخوا دي وي الا بلا به ګردنې مولا، دا خبره غلطه وخه به ګردنې مولا کېږي نه. تاله چې الله دا دماغ در کړي، عقل در کړی دی، دا خبره د مولوي صاحب هم تول کا چې آیا د قرآن خبره ده او که د کیسو کتارو خبره ده. اے محترمو مسلمانانو، نو دا خلق بروانو حاجتونه به بل ځای غوښته، دا ولې د لا اله الا الله په مطلب باندې نو پویا. د هر نبی دعوت د لا اله الا الله چې الہ یو ذات دی، د الہ مطلب مشکل کشا، د الہ مطلب دی حاجت روا، د الہ مطلب دی اولاد ورکون کې، صحت ورکون کې، جولې ډکون کې، قسمت خکون کې، قسمت خکون کې. دا یو الله په غیب باندې پوها، یو الله په غیب پوهه څوک دی؟ یو الله په غیب پوهه یو الله دی. اے محترمو دا قرآن کریم هم ذکر کی عالم الغیب والشهاده. اے محترمو چې غیبدان یوازې یو الله دی. نو اوس هم بعضې ځای کې خلک وایي پلان کې ځای کې سړی راوتې ښځه راوتې کوډې منترې معلوموي، دا خو د غیبو سودا ده. ستاسو علاقو کې که نه پلان کې ځای کې کوډې منترې معلوموي هلته کې ځای بعضې ځای کې وایي سړی یا ښځه راوتې ده، نو هغه خلکو ته کمیسونه په ناپ کوي.
ګوره په پیغمبر علیه صلات وسلام هغه ته د غیب علم نو د پیغمبر خو ډېر لوی شان دی که نه اے محترمو مسلمانانو دا خبرې ډېرې اهمې دي دا بنیادی خبره ده معاشرتی سماجی د عباداتو د اخلاقیاتو دا خبرې رستو دي اول د انبیاء دعوت د عقیدې د اصلاح د هغې وجه دا ده چې کله د عقیدې اصلاح نه ده شوې نو بیا رستو ستا اخلاق په کار نه راځي زمونږ ډېر خلک په دې نه پوهېږي که نه وایي په پلانکي ځای کې ینده وه د هغه 100 روپۍ پیس لي او زمونږ مسلمانان ډاکټران 100 روپۍ پیس اخلي اے محترمو مسلمانانو د هغې اخلاق به برابري خو ایمان یې نشته نو پیدا نه ورکوي د هغه ینده وي خو ایمان نشته که نه وایي وګوره پلانکي ځای کې سیکان دي نو په علاج کې دون رعایت کوي ارزانه دوايي ورکوي خدمت خلق کوي اے محترمو که یو سیک او یو هندو یو غیر مسلمه یو انګریز هغه د سترګو علاج هم پرې کوي هلته عقیده سمه نه ده ایمان نشته نو چې ایمان نشته نو بیا نور څه پیدا نه ورکوي محترمو په دې وجه محترمو مسلمانانو قرآن کریم کی اللہ فرمائی عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب یو اللہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان يبعثون سورۃ النمل آیت نمبر 65 شلم پارا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اے پیغمبر خلقو تا اعلانو کا پا غیبو باندے اسوک نپوئیگی سوا دا اللہ نام پا غیبو نا انبیاء پوئیگی پیغمبران مطلب کا دیرونو یوسف علیہ السلام کوئی تو غرزاو بیا دیرونو یوسف علیہ السلام پا قافلے والا خرص کا بیا یوسف علیہ السلام پا مصر کے خرص کا بیا یوسف علیہ السلام د زلیخی پا کور کے ایز غلام زندگی تیرئی التور باندے علیہ السلام جیل تتلے اے محترم مسلمانانو قرآن کریم کے رازی دا ابراہیم علیہ السلام ملمان راغلی ہوا د ابراهیم علیه السلام میلمانه ناشنا دا خوره اغي هم چې چا به د چا د کور بوس کلی د چا په لوښي کې به خوراک وکړه د چا مالګه به وخوړه بیا به هغه سره دوستي ووي زه نمک حرامه نیم نن خو به ټول عمر ساتي او بیا اخر کې عزت والی ښه اے محترم مسلمانانو ابراهیم علیه السلام کنه نو نن څنګه تا ته کوډې منتر یو جادو معلوموي څنګه تاله تعویذونه معلوموي نو څنګه تا ته قسمتونه معلوموي اے محترمو دا میلمانه دا ملائکه په شکل د ښایسته هلکانو کې د لوط علیه السلام خوا ته لاړه هغه قوم یې ورپسې رامنډې والې لوط علیه السلام دغې خلکو ته وایي ای زما قومه ما مخه پکوئ دا زما میلمانه راغلي دي لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو اگا قوم و ترٹنم شروع کا چې اے لوط تمونگ نہیں منع کردی کوڑی منتری معلومولی شی نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑی پا دی قرآن سر کافر خونو دا حدیث پیرمونا بجلیگر رحمت اللہ علیہ بیان کو دیر افسوس ہو کو چې دا بدسون خلکو چې یو سړی په دې سره د ایمان نه اوته نو نکام ما تشوا نو سونه خلک داسې زندگی تیری ښه د دې مسائلو بیان نشته محترمو دا اهم مسائل دی اهم مسائل دا د عقیدې مسائل دی دا د لا اله الا الله مسائل دی زمونږ د ټولو په دې اتفاق دی چې لا اله الا الله پدی کائنات کی معبود یوازی یو اللہ دا عبادت لائق یوازی یو اللہ دا سجدے لائق یوازی یو اللہ دا رکوع لائق یوازی یو اللہ دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا سجدنا بل چاہتا رکوعنا بل چاہتا راٹیٹی دلم نشتخا زمونږ ډیر ګوره تاسو ته ما وایي مونږ یو پکې یوازې عوام نه ګنهګار وو مولیان هم په دې کې ګیر یو ښه کله کله مونږ مدرسو ته لاړ شو هلته شاګرداني یا نور ملګري موریداني داسې غونته کي تاسو به لیدلي چې ده السلام علیکم جی دا راټیټېدل ناروا دي جي ښه خو مونږ وایو که زه دا خلک منع کړم نو بیا به رانه خفه شي نه کلکې منع کا راټیټېدل یوازې یو الله ته تاسو به لیدلي په دې کې زمونږ ډېر غټ غټ استادان هغه لا پروايي کوي الله دې معافي وکړي ښه دا وړه خبره خو نه ده اعلان ورته وکړه
कि सिर मेरा नावाकिफी सिजदा नहीं, मगर इसमें ऐब ए है कि ए हर जगह झुकता नहीं। दा सर ब यवाज दा अल्लाह न बलचा ता नकत तकीगी, पदे अल्लाह खपकीगी खा چاته برا ټیټیږي نه پخوا خو به دا ښځې سخر ته پلار ته تره ته ماما ته پخپو پرېوتې د مشرانو له پته روز هغه څیز ختم شه، خو دا را ټیټېدل خو یوازې یو الله ته. دا پیغام په سورة الاخلاص کې هم ذکر شوی دی. اے نبی علیہ السلام خلقو ته ووایه هو الله احد. دغه د لا اله الا الله خبره په سورة الاخلاص کې هم ذکر شوی دا. خدا سورة الاخلاص دونه قیمتي سورت دی. اے محترمو یو صحابیو توجه مشته محترمو، ما یې زه 10 منټه خبره کوم د جمعې ورځ د خدا خلق توجه سره ناست دی. اے محترمو مسلمانانو ختم شروع شه د لا اله الا الله مقصد په دې سورت کې هم ذکر شوی دی. دا دونه قیمتي صورت دی، په دې کې د لا اله الا الله مضمون ذکر شوی دی. دغه مضمون ته ویل کېږي د توحید مسله. سوی وتا مونږ د توحید مسله په خولې مونږ د لفظ د توحید هم ناراضي ښه. دی سورة الاخلاص کې د توحید مسله دا بیانوي که څوک در باندې ار یو نوم دی ښه، که څوک دله دیوبندی وی او که بریلی وی او که پنجپیری وی او که ارس وی، خو د سورة الاخلاص مسله او عقیده دا ښکاره بیانوي چې په سورة الاخلاص کې مسله د لا اله الا الله دا، په سورة الاخلاص کې مسله د توحید دا. سورة الاخلاص کې کومه مسله ده بچیا؟ مسله یاد کې دا واړه واړم یاد کې توحید یاد کې. په دې خو د چا ټیکهداري او اجارهداري نه ده چې توحید به بس خاص یو خلق بیانوي مونږ به توحید نه بیانوو. الله اکبر کبیره. په دې سورة الاخلاص کې اے نارینو زنانو خویندو میندو دا خبره یاد کې په دې سورة الاخلاص کې عقیده د لا اله الا الله چې هغه عقیده د توحید هم ده هغه پکې بیان شوی ده. او دا دونه اهمه عقیده ده چې د چا عقیده د توحید نیه د مز نه قبلیږي، روجه نه قبلیږي، حج نه قبلیږي، خیراتونه نه قبلیږي، ځکه توحید معنی ایمان نه کنه. نو چې ایمان پکې نه یا که د پری اسپتال کو لو کړي پری دوايانې پری چیکاپ دغه خدمتونه نه قبلیږي لکه ولی ایمان پکې نشتا، عقیده د توحید نشتا. دا دونه اهمه مسله ده. د دې دپاره الله تمام پیغمبران را لیږلیو. دا سورة الاخلاص دا یو صحابي چې به کله موس پړاوه نو هغه چې به نور بل صورت الحمد نه رستو وي که نه دا سورة الاخلاص بیا ورپسې وي. نو بعضې مقتدیان یې راولګېده نبي علیہ السلام ته شکایت وکړو. دا هره زمانه کې داسې په امام شکایت کوي که نه د د امام سره بس نه لګي. الله اکبر. دا یاد وساتئ پرون نابل را زمون د نسیت مفتی صاحب راغلی و هغه ویل د علاقې ته تللی وما او یو وجي صاحب را بار شو وی هغه راته وی چې زمون په کور کې 10 حافظان عالمان قاریان دي. وی ما چې دا غټ خوش قسمت دا غټ برکت دی. ستا په کور کې علم والا راله، ستا بچی عالم، ستا بچی عالمه د قرآن او سنت درس ورکوي، دا لوی برکت ستا په کور. زه حیران شوم وی ما وی زه د دنه تپوس کوم چې ته څه کار کې څه عمل کې چې ستا په کور کې دا دونه لوی برکت الله راوستې، دا دونه حافظان قاریان عالمان پکې دي. وی هغه خبره کوله چې کیسه داسې ده چې مونږ په کور کې 25 کسان یو. چې 25 کسان یو نو مونږه د یو تن خرچه د میاشتې 5000 حسابو. نو چې 25 کسان یو نو مونږ پکې د امام صاحب خرچه دي ځان سره 26 مرګري مونږ حسابو. لکه اوس کور کې 8 کسان دي که نه نو خامخا جمعې ته سړی پیزار اخلي خپلو د کور افرادو ته نارینه او زنانو ته، نو مونږ پکې ځان سره امام هم حسابو چې د خرچه. نو چې زه خپلو بچي بوزمه او د دې ته د جمعې سامان علمه پیزار بوټان ورتالم، جورابې ورتالم، بنینونه ورتالم، نو امام صاحب بوزم. نو چې په یو بچی مې څونه خرچه راځي په امام صاحب هغه عمره خرچه کوم. ما وی چې زما سوال خل شوخه ذهن کې مې سوال راغلی چې داسې کم یو عمل او دن زموږ معاشره کې چې د امام سپینې جامې وي نو ګوره که نه مونږ خپل د امام خیال نه ساتو. زموږ په کور کې چې د علم رڼا نه راځي که نه مونږ د خپلو عالمانو امامانو خیال نه ساتو. دا یاد وساتئ.
چې دا خیال نه ساتو نو په کور کې علم والا، حفظ والا، تجوید والا، تفسیر والا دا روزي نه چې څونه مو د علم د علماو د امامانو حافظانو قاریانو سره مینه محبت کور کې به بچین وسی عالمان جوړیږي. نو محترمو نبی علیہ السلام ته تن راغی و یہ دا اللہ رسولا دغه په رکعات کې سورۃ الاخلاص لستو. نبی علیہ السلام امام صاحب راوغختو الکه دا دی ولې داسې کولو وته وی اے دا الله رسولا دا مې زکه لستو په ار رکعات کې چې دې سره زما مینه دا پدې کې دا الله توحید بیان شوی دی، پدې صورت کې دا الله وحدانیت بیان شوی دی، نو دې سره مې مینه دا پدې کې دا الله صفت بیان شوی دی، نو دې سره مې مینه دا. نو نبی علیہ السلام وی خوا چې ستا سورۃ الاخلاص سره مینه دا دا مینه به د جنت ته داخلي ښا. چې موږ د سورۃ الاخلاص او د دې کې چې کومه صفت د الله توحید د الله بیان شوی چې توحید سره مؤمنی دا بیا موږ هم جنت ته داخلي. قولوا آیا اے نبی علیہ السلام هو شان دادی الله احد، الله دی یکی یو ذات، الله صمد، الله بی حاجت دی، الله اچا ته محتاج نه، دا الله نه علاوه ټول پټول الله ته محتاج. الله داسې ذات دی لم یلد ولم یولد، ګوره داغه اولاد نشتا، داغه والدین نشتا، ولم یکن له کفوا احد، داغه څوک برابر نشتا. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ګوره دی سورۃ الاخلاص کې د الله 15 صفاتونه بیان شوي و، نو په سورۃ الفلق کې د الله یو صفت بیان شوی دی، نو په سورۃ الناس کې د الله 3 صفاتونه بیانېږي. قل اعوذ برب الفلق دا دو سورتونه دي ته معوذتین وی. احادیث مبارکو کې ردی ډیر اهمیت راغلی. د اخیری 3 سورتونه دا نبی علیہ السلام ساره او ماخامم لستلی دي او د ود کېدو نه مخکې هم دا لستلی دي. خا 3 کرتا نبی علیہ السلام په لاس شپوک او په غون بدن به لاس راخ کلو چې کوم دې ته لاس رسیدي شو. بیا کله چې نبی علیہ السلام بیمارو د نشو ویلې نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی چې دا به ما ولسته ما په خپل لاس شپ کو پیغمبر په بدن به میراخ کله. نو دا عمل جاری ساتل پکار دی. دی کې د ډیرو شرونو نه انسان محفوظ کیږي د دی ویلو سره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، و اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق د شر داغنا چې پیدا کړی دی الله. کم ځای کې کم قسمه شر دی د هر قسمه شر نه پناه غواړم. دا ما نه ده زمونږ استادانو وي دا ما د عموم د پاره راځي. عموم ما خلق چرتا چا کې کم قسمه شر دی چې الله پیدا کړ دی رسونو کې شر دی. ګوره دا بجلی دا محترمو نو پدې کې خیرم دی، رڼام را کوي، په ګرمۍ کې او هوام ور کوي، په جمی کې وبم ګرمي. اے محترمو هو کچته یو تار خالی ګوت دی وسره ټچ شوی یو سو بازیم په سړی باندې اړای نو شر شو پکې کنه. نو دی کې مونږ دغه شر نم پناه غواړو. اے محترمو اولاد دا لوی سرمایه ده، خو چې کله اولاد په ادب سره چې کله اولاد بے ادبه جواب را ګرځي نو شر شو پکې کنه. یا الله زه دغه شرنم پناه غواړم چې د بچو د لاسه مې وخت ټینشني پلار غریب ستړی ستومانه راغی هغه بچی یو موبایل کې لګیاو بل موبایل کې لګیاو د یو ته وی بچی لګیو برا تروړه وته وی بابا زنی مزګار نو هغه بل ته بابا ځان له خپل رواله دی خبره نه مني بیا ده داسې بچو سره بس کېوسه. الله اکبر کبیره. من شر ما خلق. اے محترمو نو بعد دا بیبی چې دا نو داملوی سرمایه دا دا بیبی متاع دی و خیر متاعها المرأة الصالحة غورا متاع دا نیک صالح بیبی دا. خو چې کله د بیبی تربیت نه دی شوی چې کله د بیبی تربیت نه دی شوی بیا پورا ټینشن نه یاره بیا خاوند د بیبی نه پریشان بیا بدی بیبی کې سو نشر. نو من شر ما خلق یا الله ز د ار چا د ار قسم شر نه پناه غواړم. من شر ما خلق هغه ک بیبی دا کغه اولاد دی او ګوره دک بیبی ک تربیت شوی هغه یو زنانه وا نو
اغي کار ختم جوړ شه د قرآن څنګه چې دلته نن ختم دی نو ګڼې زنانه راغلی وي یو مشره زنانه ناسته وه ډېره بېسوره ګنده جامې چولې وې ویښته پې را ببرو ډېر په بد حال وه نو یو زنانه دې تپوس وکړه چې ته ولې پریشانې ستاسو کور مور شته که نشته ورته یې وې زه ډېره بدنصیبه یم زه ډېره بدقسمته یم دا د زنانو دا مکالمه یو منټ لګوره محترمو دا زنانه ورته وي زه ډېره بدبخته یم زه ډېره بدنصیبه یم زما خو خپل کور نشته اول د پلار په کور کې اوسېدم د پلار کور مې و بیا مې پلار مړ شه نو تره کره اوسېدم نو بیا چې کوم دی نو د رونو په کور کې اوسېدم نو د هغې نه وروسته چې واده شوم د خاوند په کور کې اوسېدم نو بیا چې کم دی نو په کور کې چې ومه نو هلته مې واړه رونه خویندې د هغې تربیت کو هغې مې لبول را لبوله چې را واده شوم د خاوند بچي هغې کې مې زندګي تېره شوه هغې مې لویول مې او دا بلا شکایتونه یې وکړه ورته وی نور ترتیبات څنګه دي بس وی څه به وی خو د ناشکرۍ خبرې هغه زنانه ورباندې پوه شوه او کاش زاړو پیدا نه وي کاش دا بچی مې نه وي کاش دا نوسی مې نه وي ټول اوس د نوسو تربیت کوم په دې کې مې جوړ شنو هغې لویومه هغې لبومه اولاد نه وي نو بیا وی د اولاد دا لویول عبادت د اولاد دا لویول دا خدمت دا عبادت دی بیا ورته وی دا یاد وساته ته چې د پلار په کور کې وي نو هغه ستا کور نو ته دې چا شړلی شوي د پلار خدمت عبادت د مور خدمت عبادت دارنګه د پلار دا کورم ستا کورو د رونو دا کورم ستا کورو بیا چې د خاون کور ته رایې دا ستا خپل کور نو ته وایې چې د خاون کور کې او د رونو کور کې دغه ستا کورونه نو دا ورته وایي په مونږ خو د الله احسان دی الله تبارک وتعالی راله مور پلار را کړي وه د مور پلار مې خپل میز کې انتهایي انډرسټینډینګ و هغې د یو بل خبره منله بیا هغې نه وروستو الله تبارک وتعالی ورته زه لور ورکمه په لور مې پلار ډېره خوشحالي وکړه زمې پلان کې نوم کېښوده زما تربیت یې کو او پلار به راته وي چا د چې الله یو لور ورکه دوه لوڼه یې ورکې د اولاد تربیت یې وکړه د لوڼو تربیت یې وکړه دا لوڼه خو د پلار دپاره د رونو دپاره د جهنم د اور نه پرده ده بیا الله تبارک وتعالی احسان وکړه چې زه الله اولادم راکه او د مور پلار د کوره جدا شومه دلته راته الله سخر خواښې راکه نو د سخر مثال مې په شان د خوږ ام دی خوږوالی پکې زمون خیال ساتي او خواښې مې په شان د کریلې ده خواښې مې په شان د کریلې د تریخوالی پکې دی خو د کریلې هغه تریخوالی ما را چل زده کړی چې دا به څنګه په خوږوالي سره بدلې دا تربیت راته مور را کړې وه چې د خواښې خدمت کوه د مور حیثیت ورته ورکوه ځکه ډېرې خواښیانې یې د لور هر قسمه غلطي ماف کوي او د انګور وړه غلطي نشي ماف کولی شرموي یې بیا په ګڼه ګوڼه کې وایي دا داسې او دا سپېره داسې او دا سپېره داسې دا ورته خپل حالات بیانوي چې د سخر خواښې مې ښه خدمت کو الله راله اولاد راکه الله راله خپل کور راکه د پلار کور مې خپل کور و نو بیا دلته کې مې دام خپل کور شه که نه هغه زنانه هغې ته ډېره حوصله افزایي ورکه ای محترمو مسلمانانو نو کله کله په بیبي کې شري خاون غریبی لاستړی ستومانه راغلی نه لا پڼ ورسره یا بار بلا پریشانۍ هغه ته راغلي دا ورته څه وایي مور دې راله دا وې پلار دې راله دا وې او خور دې راله دا وې ما له جدا کور وګوره کني لړم ده نه مور کره دا پکې خیر شو که شر غریب خاون دې نه هر وخت په ټینشن او پریشانۍ کې ښه وایي چې خدایه دا څنګه شادي خانه آبادي وه دا خو شادي بربادي شوه خانه بربادي شوه نو ما خلق کې د دغه شر نم پناه شوه ښه دې کې سبق شو چې دا سار ما خام وایې د هر قسمه شر نه به په امن کې من شر ما خلق د شر د هغې نه چې پیدا کړي دی الله که دې ښځه کې شر نو که خاون کې شر بعضې وخت کې خاون کې هم شریخه د دې غریب په بل چا وس نه رسي د ده چې د پچوه کې بلډ پریشر نه ښایي کېږي چې کور ته راشي هلکه ښځه یو خوا شی وړو ګورې د پلار مو بلډ پریشر ښایي دی نو دې په ښځه ورمنډه کي ښه محترمو مسلمانانو زمونږ په دې معاشره کې
هغه اعتدال نشته، افراط او تفرید ته پکې. افراط تفرید پکې دا دی بعضې نارینهو د خپلو بیبیانو نه وینځې جوړې کړي، د کور ته راتلو سره ورته سلام هم نه کوي. یو ځای کې مې بیان کوو مې چې کور ته ځئ نو سلام به کوې او د بیبي به خیال ساتئ. یو بابا پاسې د وی مولوي صاحب نورې راته اوږې ته راوخېجوه، سم غوسه شو. ښځو ته پکې وي چا سلام راوستی دی، نو بیا د ښځې د لاس د اخلي پخلي پکې چا خوړل راوستی دی. هغه د تاخلی کوي، پخلی د تکي، کور د لسنبالي، بچی د لویي، د بچو تربیت د کوي، کور د لساتی. نو محترم مسلمانانو د بعضې د پاره خاون هغه کې لوی شریخه په وړه وړه خبرې وخي سار غرمه ماښام. دا چا د پاره په خواخې کې غټ شری، دا خواخې ورته 1.5 سپاره وړئ، دا راځي 2 پیرې او سپیرې او دا چل دی او زوی دی رانه واغسته، دا تا د مور د کوره راوستیو. نو د من شر ما خلق کې دونه تفصیل دی که نه چې دا 3 ورځې نه ختمیږي. ښه ځکه هر یو څیز کې خیر هم شته نو شر هم پکې شته. ای محترمو د کور صفایي دی کولا، نو صفایي خو نظافت دا خو د ایمان حصه ده. صفایي دی کولا چېرته په ګوټونو کې چېرته مچې وي او در باندې را پنډې شوي او په دې مخ مخې ښکول کې سم پړسوي ده نه جوړ که. نو من شر ما خلق دغلته په صفایي کې تا د پاره شرو. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي، کله چې ماښام شي نو تیاره شي، دې کې ډېر شرونه د تیارې شر. ومن شر غاسق اذا وقب، په دې وجه نبي اسلام فرمایي تاسو د ماښام نه مخکې د خپل څاروي یو ځای ته راغونډوئ. ښه دا ماشومان ماښام مه راخوروئ. من شر غاسق اذا وقب، یو معنوي تیاره ده، په نظر نه راځي، جهالت تیاره ده، جهالت دی، دې پویه نه حاصلوي، دې زده کړه نه کوي، عقیده نه زده کوي، عبادت نه زده کوي، معاملات نه ټیک کوي چې ما نه زما الله څنګه زندگی غواړي. نو د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي. ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د پوک کوونکو نه په غوټو کې چې تارونو له غوټې ورکوي، منترې پې شوب کوي، جادو ور باندې شوب کوي، د هغې د شر نه پناه غواړم. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کوي. حسد ناکاره بیماري ده. دا په زنانو کې می حسد چې د بل چا عزت نه برداشت کوي. د بل چا دا پخوا صرف په زنانو کې ډېره وه، نارینهو کې به دونه نه وه. ومن شر حاسد اذا حسد، او بیا نن هر پیړ والا د خپل پیړ والا سره حسد کوي. او بیا کله کله مولیانو کې هم دا حسد ډېر شي. یاره یو کشر مولوي صاحب حافظ صاحب راشي علاقې ته کار شروع کړي که نه، هغه نه واړه سبق زده کوي، یو باجي د هغه یو علاقې ته راله تفسیر پړاوئ. زه مولوي صاحب یم چاته مې په غونډ جون کې صحیح عقیده نه ده ښودی، چاله مې په غونډ جون کې تفسیر نه دی ښودلی، نو زما پړه کې حسد واقع شي. نو بیا خلکو ته پراپیګنډې، نو دروغ الزامونه، خلک به په څه طریقې سره د هغه باجي نه د هغه قاري صاحب نه متنفره کوم. بیا ښه دی خو داسې دی او دی خو داسې دی او دا خو د دې ځای دی او د هغه ځای دی او د خو دا عقیده ده، په غلطو طریقو سره بلا د ګناهونو شکار شم. بیا اعتراف د چا د قابلیت مونږ نه کوو. ومن شر حاسد اذا حسد، زمونږ استادانو به وي شیطان را روانو، یو 3 پنډوکي ورسره وو، وی څوک مخې ته ورغی شیطان بابا دا یو پنډوکي کې څه دي؟ وی هغه ورته وی چې په دې کې دروغ دي. وی په دې دروغو ته څه کې؟ وی دا خرڅوم. وی دا ملا څوک لي؟ وی او که نه دا سیاسیان یې اخلي. ښه د دروغو دا پنډوکي دروغ سیاسیان ډېر اخلي، د دروغو وعدې او د دروغو تاله به دا کوو او دا کوو، اسمان ته به دله موټر وی جوړوو، دا به کوو، قسمونه طلاقونه هر څه کوي. خو چې بیا کله پاس شي وزارتونه ورته میلو شي که هغه هر څوک یې محترمو، نو بیا ښکلې د تورو شیشو ګاډي پیدا کړي، بیا دله سلام هم نه کوي. وی دا په سیاسیانو خرڅومه. ښه وی دې بل پنډوکي کې څه دي؟ وی په دې کې مکرونه دي. مکرونه مکر پېژنې چلول؟ وی په دې څه کې دا د چا لګي؟ وی دا د زنانو ډېر ښه لګي دا مکرونه. وی دا په هغې خرڅومه. د زنانو په مکرونو ځان ته کتابونه خو دا ټیم اوس کم دی محترمو. د زنانو دونه مکرونه که نه په دې عقل به د حیران شي محترمو. شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه په لاره روانو، یو جینۍ ورته مخې ته راله. شیخ سعدی بابا ته وی بابا جی مکر زنا میں شناسی،
د زنانو په مکر باندې پوهېږي دا سبق دی ویلی او ته یو بچې میشه نازم دا مونږ کتابونو کې ویلي دي هغه جینۍ چغې کې راشي خلکه یو بوډا دی او ما ته یې لاس راواچولو بابا باندې په جیمې کې خولې چې خو ته ښځې خو شرمولمه دا خلک به څه وایي په بابا خولې را ماتې دي او ځکه چې شریف سړی څوک شرموي که نه هغه وایي ما ته د دې نه مرګ ښه دی خلک راجمع شو څه دي جینۍ زیات دغه محنت کوي کار کوي زه کار نه کومه ما دا مولاتوب پیشه ګرځولې مولاتوب پیشه نه ده دا اعتراض چې راشي دا دقه ځای کوي دا خبره ځان سره یاد وساتئ مونږ کله کله مولاتوب پیشه وګرځو د دریو ډلو دا 15 خبرې د صورت خلاصه شوه محترم دلته کې زموږ د خورکې ډېر پخوانه درس و تدریس کوي نو محترم مسلمانانو تاسو کوشش دا کوئ چې قرآن نه زده کړي په ناظرې سره په تجوید سره په ترجمې سره اغي راځي دلته کې دا قرآن زده کوي او دا زمونږ یقین دی مونږه چا سره د ګریلوي خبرې نه دي چیړلي خو دلته به تاسو نه انشاءالله د دې سبقونو څه معاوضه نه طلب کیږي انشاءالله تاسو نه بدلته کې د دې سبقونو څه چندې مندې نه غونډولي کیږي بدلته زبیر صاحب دی د زبیر صاحب دی والد محترم چې الله دې په عمر کې برکت واچي داسې مشران د ډېرو کمو خلکو وي زه چې دلته کې اراده نه شوم دا سپینګیري مې ولیده حاجي صاحب مې ولیده دا اړه مې یخ شه محترمو دا د خوش قسمته خلکو مشرانی په خاندان کې الله دې د دې مشرانو په عمرونو کې برکت واچوي نو محترمو دا به تاسو ته پی سبیل الله قرآن او سنت پڑھاویږي محترمو نن چې دا واړه مونږ لیګو ټي وي شنو ته ABC ورته ښیي ټوینکل لړلی سټار ورته ښیي که نه دا یې مونږ 100 روپۍ میاشت ورکوو او دا عظیم کتاب دی دا چې مونږ ته پری پړاویږي هغې ته بیا منځو دا د نقصان خبره ده محترم مسلمانانو تاسو خپل وخت فارغه کې دا دلته چې کومو ماشومانو ختمونه کړي دي دې ته انعامونه ورکوي هلته دا دغلته که دې ته تاسو چادر پوشي کوئ او که څه انعامونه وله ورکوئ نو د هغې د سرپرستانو مونږ نومونه اخلو نو دغلته د باجیګانو خواته ورځئ په نمبر هغه خپل انعام که لوپټئ که بل انعامي نو هغه حاصل کې دی نه پس به دعا کیږي انشاءالله زوجه محمد زبیر د خاموشۍ مظاهرو کې محترمو زوجه محمد زبیر هغې دې د سټیج خواته راشي او د خپل باجیګانو په لاس دې خپل انعام حاصل کی بنت سبزلی مرحوم دا ګوره والد صاحب وفات شوی دی هغه ته به هلته الله ثوابونه رسوي دا خوش قسمته خلک دي محترمو بنت سبزلی مرحوم بنت زین الله زین بنت زین الله زین شور بالکل مکوي خبرې بالکل مکوي دعا به کیږي انشاءالله د خاموشۍ مظاهرو کې څنګه چې تاسو اوسه پورې د خاموشۍ مظاهرو کا بنت محمد جاوید بنت محمد جاوید بنت قیمت گل بنت ابصر علی ادا ګور تاسو د محله کې دا دونه ګڼ ختمونه چې شوي دي دا تقریبا د 30 نه سیوا ختمونه دي محترمو 30 پورې ختمونه دي نو دونه په غټو جامعاتو کې واړه نه تیاریږي دلته چې دا سونه محنت شوي دی بنت ابصر علی بنت رحیم الله بنت محمد فاروق بنت عادل علی بنت شاہد علی بنت محمد نصیر بنت محمد بشیر بنت محمد نصیر بنت غنی اللہ بنت شیر ولی خان بنت محمد جاوید بنت محمد بختیار دا بلم بنت محمد جاوید بنت محمد سراج مرحوم د دې بچي والد صاحب وفات دی د قرآن ختم که
د دې په دې ټولو سبقونو کې ثوابونو کې د دې د والدینو برپور برخه ده. زوج واجد علی، زوج واجد علی، زوج سعید علی شاہ، بنت شیرنواز خان، بنت غازی رحمان، او والد ابو بکر صدیق. چې دا بل ابو بکر دی که زمونږ د ابو بکر دی؟ ماشاء الله دی ته ډېر ډېر مبارک شه. والد ابو بکر صدیق دې ته د خپل ختم مبارکباد او د دې د بچی چې کوم محنت کړي دا ټول ختمونه ثوابونه د دې بچی د دې والدینو په کاته کې جمع کیږي که دی غواړي او که نه غواړي، او دا په دنیا کې لوی عزت او لوی بادشاهي ده. دا څونه ماشومانو چې ختمونه وکړه دی ته او د دې سرپرستانو ته، د دې باجي ته، او خصوصا زبیر